چې د پنځلسي د شعبان د روجي هیڅ ثبوت نشته. نو بعد خلکو د هغې د شعبان نه د شعبان د پنځلسي نه دین جوړ کو. بیګا ما د پنځلسیه د شعبان رد وکړو مختصرا. پاکې مراته بیا څه افرادو ټلیفون وکړو چې د شعبان روجه کله ده د پنځلسي شعبان. حالانکې ما پې رد وکړو د دغه نه 15 منټه مخکې چې د پنځلسي د شعبان د روجي هیڅ ثبوت نشته. امام قرطبي رحمه الله وایي په دې کې چې څومره روایات دي نو دا منګړت دي. هیڅ یو صحیح روایت په د رسول الله نه ثابت نه دی چې څومره حدیث امام قرطبي وایي دا منګړت دي. علامه ابن قیم وایي چې څومره روایت دی وایي دا موضوعي دی، وایي دا د ځانه چا جوړ کړی دی. په دې باندې یا په منګو کې یا کاڼي اچل بنګړي اچل ګوتې اچله یا منګي ماتول او یا بعضې خلک وایي چې یاره غوښه به راوړې نو ټول کال به نه باندې پراقي. بعضې وایي که نه وایي د پنځلسي په شپه باندې غوښه راوړه ټول کال به وایي غوښې خورې. او بعضې وایي چې یاره جامې پکې وکړه چې څومره جوړې کې زنانه وایي او څومره بزر کې څومره سینډل پکې کې. نو وایي دا سینډل او جامه د پسې حساب نه ده، بزرونه پکې کوه. نو بیا بریلیانو نه دی مې زده کړه وکړه. بریلیان پکې دیګونه پخوي او دارنګې یا چاولې پخوي. دا کورونو کې شي څه چلی وایي شبې بارات دی. ښه جوماتونه مزین کړي، پاکې قسمه قسم لیټونه لګولي او پاکې ناتخوانانې راوختي د جومات بېعزتیانې پکې کوي. پاکې اللهو کله کوه، کله پکې چمبه ووه، کله پکې ماشومان ګډوه. ماشومان یې جوماتونو له راوسي، جینکۍ ماشومې جومات له راوسي. پاکې نظمونه وایي وروره ګډېږي جومات وایي شوې بارات دی. او وایي په دې شپه باندې الله د انسان ګناه نه لیکي. نو بعد خلق پکې دا په فیسبوکو خره کړي چې یار د یارې سه میلاویږي او یا یاره د یار سه میلاویږي. وایي دا ګناه نشته. ګوره په کومو خرافات او مردارو باندې موږ اخته شو د دې خلکو د لاس. هغه یوم الکذب ایجاد کړی ده اوسې د دروغو ورځ. خبرې آتا د کذب ورځ وایي په فیسبوک باندې ځان له ورځ ده. پاکې به څه کوې دروغ به خوروئ ټول ځانه به خبرې کې. هغه کې د اسمان نه ټوکړه راولېدلې ده دا دروغ به وایي. دا ځان له ورځ په فیسبوک په کال کې یوه دا مقرر کړي. یو رسم دی د مردارې دقه دی د یهودو چې په دروغو باندې راړول، حالانکې په دروغجن د الله لعنت دی. دویم رسم یې پکې دا راویستو چې څنګه عیسایان کرسمس ډې مناوئ. دا کرسمس ډې مناول دا کفر دی. ګوره بل یې پکې دا راویستله 12 ربیع الاول مناول، دارنګې عرسونه کول. دا یې بله راویسته. بل یې پکې دا راویسته یوم الوالدین. زما پلار وایي دا د یوم الوالدین ورځ ده او د پلار سایه ده او پلار اسمان دی. داسې پلار سایه ده چې تا ته وایه ګیر او برېت وخروه، تا ته وایه د یهودو جامې واغونده، تا جهنم ته راکاږي، جهنم ته دې ورچوي، د جنت نه دې لرې کوي. یهودي ته دې نږدې کوه، نصراني ته دې نږدې کوه، سیک ته دې نږدې کوه. و یوم الوالدین ناکې ورور سړي پلار د ځان څخه کېنولی په کرسۍ کې او دارنګې تصویران وباسه او شایع کوه او یوم الوالدین. دا په کال کې یو ورځ وایي دا ده. بلې پکې وسانې راویستله، پکې یوم شبرات یې پکې راویست، پکې دی وره بریلیانو پکې دا راواچ. نو ګوره د دې نه ځان ساته. دا بدعات دي، دا رسومات دي، دا لعنتي کارونه دي. دا پنځلسي د روجي هیڅ ثبوت نشته.
د بنلسیه د شپې هیڅ د فضیلت ثبوت نشته. په دې کې علما د تفسیر ابن کثیر، امام قرطبی، تفسیر روح المانیه، زاد المسیر، دارنګه تفاسیر نور ګورا او استاد په دې کې تماته پیدا کړي ټولو منګړت موضوعي فضائل نشتا او روجه نشتا او زمنګ زنانه پرستل. الا سه کله د خاون ته ویل مولوی صاحب ته ټلیفون وک هر یو سړی موږ په دې کلی کې دومره واتکل قرآن بیان کو صحیح بیا په پنځمې په د جمعې په بیانونو کې مې په بیانونه کړی، په خطبو کې مې په بیانونه کړی، په مړو کې په بیانونه وک، په درسونو کې په وک. داغي باوجود چې څنګه ګټه اقشان کربوړې چې څنګه نیا بدعتای وا اقشان وسی بدعتای چې څنګه نیکه بدعتي او اقشان تن وسی بدعتي چې څنګه مخکنی مولان بدعتيانو اقشان ته کشران بدعتيان. هغه خو بدعتيان خو وای چې څه مړی غوړه را غوړه نه یې غوښه راوړه جمعه ته هم راوړه. مشهوره لطیفه ده وای چېرته یو بدعتي ناسو په جمعات نو یو ماشوم به دا راغستی و دا کاسې راغستی و سر پې نه پروت دی ډونګه ده نو دا ماشوم ایسته ده پیزار سره په دې جمعات کې را روان دی. نامولا پې غږ کړی دی چې الله دې غرق کا جمعات دی او ته ویلې مولوي صاحب ویل شبې باران دی او الوا ده هغه ویل زه په دې سیډ بیا راځم په دمه پې راځم چې شبې باران دا الوا یې اورېدلي نو بیا ورته مولا وایي د پیزار سره راځه خو په دې سیډ راځه. دقیقات دی هغه څه د شپې دا په ښکته ملکونو کې لوډ سپیکرې ډیګونه یې لګولي زنانه وله روپۍ هله نن شبې باران دی پیسې وړئ هلته ورته ناست یو نظم مظم ورته ووایه او بس پیسې وله چلوه. بس دا د خلکو دا پیسه مرداره ده ګنده ده. الله یې په دغه ګنده مردارو لګوي په دې بدعات او په دې رسومات. د صحیح سړي پیسه او بدن په دې نه لګي. من چې پیدا شوي و عاقل بالغ شوي او بیا هم علم کړی دی نو منګه د پنځلسي روژه چېرته نیولې نه ده او نه زمونږ استادانو نیولې او نه زمونږ په کورونو کې دا تذکره شته. زمونږ په کورونو کې دا تذکره هم نشته چې پنځلسي څه شی دی دا څوک پې هم نه لري. خو دا د ځانه دا د وچې شي خوړی نه دي دا د وچې شي خوړی او دارنګه دا د وچې چې ځان جنت ته ورچوي او الله یې جهنم ته راکوي. دا ځان چې په زور ورنه باسي په زور نشي ننوتلی په پنځلسو ملسو باندې جنت نشته چې ته په زور باندې ځان داخل. صحیح عقیده برابر کا قرآن ته وکېده حدیثو د رسول الله ته عمل دی. عایشه بین ته تقواداره ښځه د خدیجة الکبرا نه ته تقواداره بوډۍ نه د فاطمة الزهرا نه ته تقواداره طالبه نه تینا په علمیت کې چوته نه تینا په تقوا کې نه تینا په پرده کې. د صحابه کرامو د حفصینا او د سمیانا او دارنګیا د ام حبیبینا د زینبنا د رقیانا د کلثومنا د پیغمبر د بیبیانو د پیغمبر علیه السلام د نونو نه تاسو تقوادار نیول. هغه پنځلسې کړی نه د صحابه بیبیانو کړی نه د تابعینو قول شته نه امام بخاری کړی نه ترمذی کړی نه چا کړی دی نو ته په چا پسې روان